بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم پر مسلمانانو باندې ظلم و ستم او تکالیف مصیبتونه نوازل کوارث انتها ته رسی او څومره چې کافرانو نه مشرکانو نه کېدی شي نو مسلمانانو ته رکاوټونه جوړوي او مختلفې هیلې لټوي هغه د مصلحت لار او د لالچ لار وغیره دا اختیاري او وفدونه رالیږي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم او داغه اصحاب د دې خپل مشن نه مني کی دومره حد ته خبر ورسېده چې نبی علیه السلام خپل اصحاب ته خپل ملګرو ته د هجرت حکم هجرت حبشې ته مسلمانانو اول هجرت کړی دی او حبشې ته دوه وارې هجرت شوی دی د حبشې ملک او بادشاہ نجاشی نو مسلمانان انتهایی پتنګسکی دي او د کافرو نه انتهایی سخت تنګ دي نبی علیه السلام رائے ورکړه چې تاسو حبشې ته هجرت وکړئ د مسلمانانو په 14 مردوزن باندې مشتمل یو جماعت چې د هغې سالار عثمان ابن عفان رضی الله عنه یا په یو روایت باندې یا عثمان ابن مسعود رضی الله عنه د سردار جوړ کو او حبشې ته دا وړوکې غونتې جماعت او قافله روان شو او دا هجرت په 5 نبوي کې شوی دی د نبوت په 5 کال باندې نقشه ورسره تاسو ګورئ پوهېږئ انشاءالله یو ورځ په دې کې سړي 15 پکې ښځې وي زنانه وي 15 پکې ښځې وي زنانه وي نو 11 جمع 5 16 دا حبشې طرف ته اولنی هجرت دی حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه او د هغوی بیبي حضرت رقیہ بنت رسول صلی الله علیه وسلم دوشل دریم حضرت ابو حذیفه ابن عتبہ رضی الله عنه او داغه بیبي حضرت سهلا بنت سهیل رضی الله عنها سلور پنځم حضرت ابو سلمہ رضی الله عنه بن عبد الاسد او د هغوی بیبي شپږمه ام سلمہ رضی الله عنها بنت امیہ اوم حضرت عامر رضی الله عنه ابن ربیعه او د هغوی بیبي لیلا بنت ابي خیثمه اتشول نهم ابو صبرا رضی الله عنه او داسې د هغه بیبي ام کلثوم رضی الله عنها بنت سهیل نشل یولسم حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه دولسم عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه او دیارلسم عثمان بن مسعود رضی الله عنه سولسم حضرت ابو حاتم رضی الله عنه بن عمرو پنځلسم حضرت سهیل رضی الله عنه او شپاړسم حضرت مصعب رضی الله عنه ابن عمر دا 14 کسه دی حبشې ته هجرت وکړو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په حکم باندې مقصد دا و چې د دوی جانونه محفوظ شي او د دوی ایمان هم سلامت شي دې دپاره خیر که خپل آبایی وطن خپل خاندان دا پرېږدي
خو ایمان د لاسه لاړ نشي. دې دپاره دا هجرت شوی. بیا د دې هم په دې د دې دا هجرت څه لږه موده پس دوی واپس راځي او واپس یو افوا پیدا شوه چې د مکې خلک مسلمانان شو. د مکې خلک ټول په ټول مسلمانان شو. نو آبائی وطن، د مور پلار وطن، هغه ځای چې هغه د دې مسقط رأسو هغه یې څنګه پرېښودلو، د هغې محبت موجزن شو او دا قافله د حبشې نه واپس راځي. یو دا وجه وه. دویمه دا وجه وه چې حضرت عمر رضی الله عنه او حضرت حمزه رضی الله عنه د نبوت په دې پنځم کال دې دواړو اسلام راوړل او د دې اسلام راوړل داسې و چې د دې په ذریعې سره الله جل شانه اسلام ته ډېر لوی تقویت ورکړی. نو دویمه دا خبره وه چې داسې دوه ډېر لوی جرأتمن، غیرتمن او عظیم سپوت هغوی اسلام راوړو. نو هغې سره د کفر چې کم زور دی دا مات شوی دی. په دې بنیاد باندې د دې ذهنونو ته دا راغلل چې یاره اوس به اساني وي، لہذا موږ به حبشې نه واپس شو. دوی بیا راغلل مکې ته. چې کله مکې ته نږدې راورسېدل خبر شو چې دا خبر خو غلط و او د هغې واقع هم داسې وه چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم د سورة النجم تلاوت فرمایلو په بیت الله شریف کې او د سورة النجم په اخر کې آیت سجده ده چې تلاوت فرمایله. نو نبي پاک صلی الله علیه وسلم سجده شو. قریش او ډېر مشرکان راجمو، هغوی ټول یکدم سجده شول او سجده وکړه. د دې نه دا افوا پیدا شوه چې دا خو ګویا مسلمانان شول او دې کې صرف یو سړی پاتې و چې هغه سجده نه ده کړې، باقي ټولو کړې. نو دې نه دا ګمان پیدا شو، بیا افوا ترېنه جوړه شوه، پروپیګنډه جوړه شوه چې د مکې خلک مسلمانان شو. نو دا اولنۍ دسته دا قافله چې په 14 کسانو باندې مشتمل وه دې حبشې ته هجرت کړی و. نو واپس شول چې خپل آبایي او د خپل مور پلار وطن ته واپس شو. خو چې کله راورسېدل خبر شول چې دا خبر غلط دی، نو پریشانه شول. نو څه پکې واپس شول، واپس حبشې ته لاړل او څه داسې شو چې د چا نه امان واغستلو او پاتې شول او مکې ته داخل شول د چا په امان کې. دلته د مکې مشرکانو مختلف حربي دي او طریقې دي چې هغه استعمالوي چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم په څه طریقې سره راځي او وفدونه لیږي او حضرت ابو طالب ته وفد را لیږي. هغه ذکر کوو. نبی علیه السلام دوباره چونکې حالت ورځ تر ورځه نور بدترېدل، د کفارو سختۍ کې بړوتري کېدله، کمی نه راتللو. تر دې پورې په شعب ابي طالب کې 3 کالو پورې نبی پاک صلی الله علیه وسلم او د نبی علیه السلام اصحاب محصور کول. داسې واقعات مخې ته راتلل او د هغې ټولو مقصد دا و چې نبی علیه السلام د خپل مشن نه منع کړي. خو نبی علیه السلام دا د عظیم قائد صفات وي چې هغه د خپل قوم خیال ساتي
د جان و مال او د دې ټولو نه محبوب شی چې ایمان دی، د هغې ایمان سلامت شي، جان سلامت شي او مال سلامت شي، حیا سلامت شي او د ظلم و بربریت نه بچ شي. نبی علیه السلام بیا د هجرت حکم وفرمایه. دویم هجرت حبشې ته بیا مسلمانان کوي، خو دې اوس کا دا قافله غټه ده، د مسلمانانو تعداد نور هم سیوا شوی دی. تقریبا 102 کسانو باندې مشتمل دا قافله ده چې په دې کې 83 سړي دي او یو کم 20 یعنی 19 دا پکې زنانه دي. او سپه سالار حضرت جعفر رضی الله عنه دا امیر دی د قافلې، سپه سالار دی، ذمہ دار دی. دا قافله زی او نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته یو خط هم ورکوي، حضرت جعفر رضی الله عنه ته یو تعارفي خط ورکوي د نجاشي په نوم باندې چې دا د حبشې بادشاه چې هغه ته دا ورکا، او په هغې کې توصیه کوي مسلمانانو سره د همدردۍ، د مهمان نوازۍ او د اکرام، او دې نه علاوه بنیادي شی د اسلام دعوت ورته هم ورکوي. نو دا 102 افرادو باندې مشتمل دا قافله د بحیره قلزم پارکۍ او د سرزمین مکه، جزیرة العرب او براعظم ایشیا دا پرېږدي او حبشې ته چې دا بر اعظم افریقا دی هغې ته داخلېږي. دلته د مکې کافرانو ته پته لګي چې مسلمانان بیا حبشې ته هجرت کوي او دی خو په کوشش کې دي چې دې ته ماتې ورکړي او د خپل کار نه او د توحید د دعوت نه دې منې کړي. دې دپاره مختلفې حربې چې خبر شو نو دې هم داسې وکړل چې مشوره یې وکړه، راجمع شو او 2 انتهایي ځیرک او کسان د هغې انتخاب یې کړو چې هغې نه یو عمرو بن العاص او بل عبدالله ابن ابي ربيعه، دا سفیران جوړ کړل دا دواړه او نجاشي ته ولېږل چې دوی پوه کړي، نجاشي بادشاه په دې باندې پوه کړي چې دی زمونږ کې تفریقه پیدا کوي او ورور د ورور نه بیلوي، پلار د زوی نه بیلوي، یو دا کار کوي. دویم دا دی چې زمونږ په پلار نیکه پسې بد وي چې هغه په غلطه باندې وي، زمونږ دین پسې بد وي، زمونږ خدایانو ته بد وي وغیره داسې خبرې ورته ورکړي چې لہذا نجاشي بادشاه دا قافله پرېږدي. نو دا دواړه لاړل، قافله هم ورسېده او دا 2 کسان هم چې د مکې مشرکانو د طرف نه سفیران دي او دې تللي دي. نو حضرت جعفر رضی الله عنه چې د بادشاه په دربار کې یو تقریر کړی دی د نجاشي په دربار کې چې هغې د اسلام عکاسي کړې ده او د عهد جاهلیت او د عهد اسلام امتیاز یې ښودلی دی او د هغې فرق یې ښودلی دی او د هغې نه واضحېږي چې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د مهنت میدان څومره سختترین دی. نو حضرت جعفر رضی الله عنه نجاشی مخاطب کئی کہ ایها الملک كنا قوما اهل جاهلیه نعبد الاصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الارحام. مونږ خو داسې قوم وو چې عهد جاهلیت کې انتهایی د جهالت په اعلی مقام وو، د بوتانو بندگی بم کولا، مرداره بم خوړله او فواحش تبراتلو او رشداری بم پرې کوله او جوا وغیره دا بم د دې کیل کود بم کولو او
نور ډېر داسې د ظلم و بربریت بازار به ګرمولو، زمونږ ضعیف باندې و زمونږ قوي ظالم و او هغه به یې خوړلو. په داسې حالت باندې وو چې مونږ کې د الله تعالی د طرف نه یو پیغمبر الله راولېږلو چې د هغه نسب مونږ پیژنو او د هغه سچایي باندې ښه خبر یو، د هغه په امانت باندې ښه خبردار یو. 100% مونږ ته یقین دی چې امین دی، د هغه په پاک دامنۍ باندې ټول ګواهي ورکوو او مونږ ترېنه ښه طریقې سره واقف یو. بیا هغه مونږه د کاڼو د بوتانو د پرستش نه منې کړو، خالص د یو الله عبادت طرف ته یې مونږ راوبللو او مونږ ته هغه د سچایۍ، د امانتدارۍ، د صله رحمۍ، د پړوسیانو د حقوقو تعلیم راکوي او د حرامو څیزونو نه، د قتل و غارت، د کشت و خون نه د منې کولو مونږ ته حکم کوي. د بې حیایۍ، د دروغو، د یتیم مال د خوړلو، په پاکو ښځو باندې د تهمت د لګولو نه مونږ منې کوي او خالص د توحید طرف ته او د لمونځ او د زکات او داسې د نور ډېر د اسلام چې کوم امور دي هغې طرف ته مونږ ته حکم کوي. دا ټولې خبرې چې مونږ ته وکړي نو یې مونږ یې تصدیق وکړو او مونږ د هغه د توحید قایل شو او شرک مو پرېښودلو، د هغه ښودلی شوي حلال او حرام او د هغه تعلیمات هغه مونږ ومنل او هغه مو قبول کول شروع کړل. نو زمونږ دا قوم زمونږ خلاف شو او مونږ یې ډېر وزېرولو، مونږ یې ووهلو، مونږ یې مړه کړو او د دې دین حق نه د لرې کولو مختلفې طریقې ځمکه چې دی او زمونږ زندګي په مونږ باندې تنګه کا او مونږ د دین د دې لارې نه په دې مونږ ته رکاوټ شول. د دین په دې لاره کې زمونږ د دین په دې لاره کې دوی مونږ ته رکاوټ وګرځېدل. نو مونږ ستاسو د ښار طرف ته راووتلو او د نورو خلکو په مقابله کې مونږ تاسو ته ترجیح درکا. نجاشي بادشاه ته وایي ستا سلطنت ته رالو او ستا ښار ته رالو، تا ته هم ترجیح په دې امید درکا چې ستا په پړوس کې به مونږ باندې څه ظلم نه کېږي. هغه اخري الفاظ داسې دي چې فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحاولوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. دا خبرې وکړي حضرت جعفر رضی الله عنه. نو نجاشي دې نه پس حضرت جعفر ته وویل چې ستاسو د نبي چې کوم کلام راوړی دی هغه وایي هغه ماته ووایه. نو حضرت جعفر د سورې مریم تلاوت وکړو، هغې سره نجاشي او په دربار کې چې څومره خلک وو ډېر ورسره وژړل. نو بیا نجاشي سفیرانو ته دا وویل او د دربار نه د بهر وتلو حکم ورته وکړو چې زه دا قافله ستاسو حواله کولی نشم. هغې خو په دې راغلي وو چې بس دا به ځای به ورته میلو نه شي او بس مونږ ته به یې حوالې کړي، دې ته وایي چې راځئ واپس مکې ته راځئ او بیا به ورسره مونږ ظلم و ستم کوو او دوی به دې خپل دین ته راړو. چې کله راغلل دا سفیران مایوسه شول او د دې منصوبه الله جل شانه په خاورو کې میلو کړه. نو دوی بل یو ترکش، بل یو تیر، بل غشی د خپل ترکش نه راوویستلو او هغې سره اوس دوی لګیا دي کوشش کوي وزیرانو سره ملاقات کوي چې کوم د نجاشي بادشاه په دربار کې د رسوخ خاوندان دي او د هغې څه
حیثیت شته دی هغې سره ملاقاتونه کوي او تحفې او تحایف ورکوي او مختلف څیزونه خبرې کوي د مسلمانانو خلاف چې د مسلمانانو نه اعتماد اوچت شي او دا کسان په اعتماد کې واغستل بیا یې د نجاشي سره د ملاقات هیله جوړه کړه نو چې کله دربار کې حاضر شول چې بیا تاسو سوئ دا دو سفیران د یو نوم دی عمرو بن العاص او د دویم نوم دی عبدالله بن ابي ربيعه بیا دی نجاشي دربار ته راغلل نو دی په مسلمانانو الزام ورکړ چې دا حضرت عیسی علیه السلام پسې بدبوی او د هغه ګستاخ نو بادشاہ دا شو کړل چې بیا حضرت جعفر رضی الله عنه بیا طلب کو چې راشي چې حضرت جعفر راغی نو هغه نه تاسو کو چې تاسو د حضرت عیسی علیه السلام متعلق څه موقف دی څه نظریه ده نو هغه او فرمایل حضرت جعفر چې عیسی علیه السلام د الله تعالی رسول دی چې هغه انتہائی د پاک دامنی قضی د حضرت مریم علیہ السلام کی اللہ جل شانہ کو ہے بدا خبر اوریدلو چې نجاشی د ځمکې نه یو تنکا یو خله یو ډکې اوچت کو چې دی خو دی مسلمانانو د حضرت عیسی علیہ السلام په شان کې د دې ډکی برابر هم څه کمیونه کړه تاسو څنګه وایي نو مهاجرین په دې سره الته پاتې شو یعنی مسلمانان چې د دویم هجرت وکړو 102 کسانو باندې مشتمل دا قافله د حضرت جعفر په دې فصاحت او بلاغت او په دې سوچ سره او دا سفیران مایوس شول دی واپس راغلل مکې ته انتهایی مایوس د مکې مشرکان کافران هغې نورم په دې باندې برهم شو د هغې په ضدیت کې او عنانیت کې نورم اضافه وشوه چې دا څنګه چل دی اوس پسې دلته د حضرت جعفر عنه جماعت دعوت اسلام واغستو او دلته انتهایی په امن سره او سکون سره اوسیږي او د اسلام دعوت هم کوي او محنت هم کوي عمده نجاشی الله جل شانه د په اسلام باندې مشرف کو اسلام قبول کو او د حضرت جعفر عنه په لاس باندې د بیعت کو دا مهاجرین دا جماعت دا زیاتېدو نور خلک مسلمانېدل چې بادشاه مسلمان شنو به نور څومره خلک مسلمان شوي او دا جماعت چې دا کوم د حضرت جعفر عنه په قیادت کې د 102 کسانو باندې مشتمل تللی دی دا تر اومه هجره پورې دلته کې وو چې نبی علیہ السلام مدینې ته هجرت وکړو بیا هم دی دلته او دی د خیبر په موقع باندې مدینې ته واپس راغلي دي د غزوه خیبر په موقع باندې تر دغه وخت پورې دی په حبشه کې د حبشې ته د هجرت اول او دویم تم ته ډېر یو لوی سبق او درس راکوي اولین چې ایمان د هر څیز نه مقدم دی خاندان کټ کېږم نو کټ دې شم خو ایمان نه کټ نشم د خپل وطن او خاورې نه دې کټ کېږم کټ دې شم خو ایمان نه دې کټ نشم او راحت او سکون میزي لاړ دي شي خو ایمان دې لاړ نشي دویم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم عظیم قیادت طرف ته اشاره ده
او د نبی علیه السلام په خپل اصحابو په خپل امت باندې د شفقت چې نبی علیه السلام په خپل امت باندې څومره شفیق او څومره مهربان. نو لہذا دې ته د هجرت حکم وکړو چې یو د دې اولین د دې ایمان محفوظ شي او دویم د دې انفاس د دې جانونه دا هم محفوظ شي. نو لہذا د هجرت حکم ورته وکړو او بیا ورته د هجرت حکم وکړو خو د داسې ځي تعیین ورته وکړو چې پر امن ځای ورته راټولو، پر امن ځي ته ورته وښودلو هغلته یې ولېږو. دریم دا دی بله فایده چې جزیرة العرب نه د اسلام دعوت ووتو بهر ته ولاړو، بین الاقوامي سطح باندې د اسلام دعوت او پرچار شروع شو او یو نوی میدان مسلمانانو ته میلاو شو. بل په دې هجرت کې د نبی علیه السلام د کور خلک دي، څوک چې قائد تحریک دی صلی الله علیه وسلم، نو دا قربانی شروع د خپل ځان نه کړې ده، خپل کور نه کړې ده. د نبی علیه السلام خپل لور لبکي چې د نبی علیه السلام د زړه ټوکړه ده، د نبی علیه السلام زوم پکې دی، د نبی علیه السلام تره پکې دی او نور قریبي رشته دار پکې. دې نه پته لګي چې قرباني کور نه شروع کړي او د عام او د خاص تفریق پکې نشته دی. د دین لپاره قرباني به هر عام او خاص ورکړي. بل دا دی د حبشې دا انتخاب کول او دومره لري چې د جزیرة العرب نه وځي او هغه دغه ته ځان رسوي بریزم افریقې ته، دومره اوږد سفر، نږدې نږدې نور ښارونه وو، واړه واړه حکومتونه وو. دې نه پته لګي چې د نبي علیه السلام سیاسي بصیرت څومره دی او د اطرافو اکنافو نه واقفیت وو. لہذا اے موضوع اونه ګڼل چې کوم د اسلام دی نو انتهایی هغه نوزایده جماعت دی او نوزایده مسلمانان دي، دې دپاره مامون او محفوظ مقام که تلاش وکړو او انتخاب وکړو نو هغه حبشه او لہذا د حبشې بادشاه هم مسلمانېږي او نور الله جل شانه په حبشه کې د اسلام بول بالا کوي. حضرت جعفر انہو په دې کې د حضرت عیسی علیه السلام عظمت بیان کړی او دا د تالیف قلب د نجاشي غیر مسلم دی په د نجاشي د زړه اګستلو لپاره زموږ د اسلام حصه ده. په تمامو انبیاء باندې ایمان راوړل فرض دي، خو د هغې د دین او په هغې باندې عمل منسوخ دی او عمل چې دی هغه په دین مصطفوي دی صلی الله علیه وسلم. خو دې نه دا چې تالیف قلب دپاره د غیر دین حمایت کولی شي. غیر دین په داسې صورت کې چې ستا دین سره څه ټسل نه لري، په داسې صورت کې د غیر دین حمایت کولی شي. اصحاب السیر کې نه دا یو نکته هم راوستې. بل د عربو د ډیرو خلکو زړونه نرم شول دې سره. یو طرف ته ابو جهل، عتبه او
او شیبه او امیه داسې لوی لوی ظالمان چې د دې خپل ظلمونو او انتها ته رسېدل او ورځ تر ورځې په هغې کې اضافه کوله. بل طرف ته بعضې خلک په دې سوچ باندې مجبور کړل چې دا دومره تنګ کړل، دومره تنګ کړل چې په هجرت یې مجبور کړل، وطن یې ورته پرېښودو، خاندان یې ورته پرېښودو. نو دې هجرت بل دا کمال پیدا کړو چې د ډېرو مشرکانو د ډېرو کافرانو په زړه کې نرمي پیدا شو. او د کافرانو په نسبت باندې مسلمانانو سره د خلکو همدردۍ سیوا شوې. او دغسې بین الاقوامي اثرات هم چې حبشې ته لاړل او دومره لوی سفر یې وکړو، نو د حبشې د خلکو هم همدردي سیوا شوه چې دا دومره مظلوم جماعت دی او هغه خوشګه دومره ظالمان دي چې تر دې ورپسې راغلل او زمونږ بادشاه ته قسمه قسم خبرې وکړي. دا خو واقعیتا داسې ظالمان دي. نو نور هم دې سره د مسلمانانو د حبشې د خلکو همدردۍ سیوا شوه. همدغه وجه وه چې نږدې به راتلل د دې حقانیت او صداقت به پرې واضحېدلو او اسلام ته به داخلېدل. دا د هجرت هغه دور رس نتایج وو چې الله جل شانه هغه بین الاقوامي طور سره اثر انداز کړ. خو دلته په مکه کې د مکې د مشرکانو حال دا دی چې نور هم په غصې واقعېږي او دشمني کې نور هم حد ته رسي. یو وفد یې بل تیار کړو، د نبوت شپږم کال دی او ابو طالب ته یې راولېږه. او دې وخت اوس دا مطالبه کوي، دا د نبي علیه السلام د قتل یو سازش او منصوبه یې تیاره کړه. نعوذ بالله. ابو طالب ته وویل چې ته موږ ته خپل وراره محمد صلی الله علیه وسلم حواله کړه. ام ځوان دی او د حسن الجمال په انتها دی، خو د هغه په مقابل کې به موږ د هغه برابر سړی چې پوره قریشو کې د هغه په رنګ بل ځوان نشته دی، هغه تاسو ته حواله کوو. ابس ستا د دې وراره نعم البدل دی واخله او هغه موږ ته راکړه. عماره ابن ولید، د ولید دی عماره چې ښکلی ځوان دی، لهذا دی په زوی ونیسه، دا به به ستا زوی وي، دا ستا ورارم دی، دا ستا خادم هم دی، دا دې هر څه دی او ته موږ ته محمد راکړه. نعوذ بالله. څه دپاره چې موږ واخلو او د کلیام قتل کړو. نعوذ بالله. نو لهذا به دا کیسه به ختمه شي. نو ابو طالب ورته وویلي چې هغه چې مې پرورش کړی دی، هغه چې زما د زړه ټوکړه ده او زه تاسو ته حواله کړم او د هغه په مقابل کې تاسو ما ته خپل زوی راکړئ او هغه ځان سره وساتم. دا لکه انصاف دی، دا انصاف دی. داسې یعنې داسې نشم کولی. لهذا دې نه بیا مایوسه شو، ابو طالب نه لاړل، بیا لګېدي په دارالندوه کې جمع کېږي، اجتماع کوي. او دا اجتماع چونکې دلته د مسلمانانو تعداد سیوا کېږي، هلته حبشې کې انقلاب لګیا دی، روان دی، بین الاقوامي طور سره د نبي پاک صلی الله علیه وسلم راوړی دین حاوي کېږي او غالب کېږي، او دلته مکه کې هم افراد سیوا کېږي. څومره چې دې ظلم او بربریت باندې زور کوي او په دې کې څومره انتها ته رسي، د هغې مقابل کې الله جل شانه اسلام اوچتوي. نو حج را روان دی د نبوت شپږم کال، د نبوت شپږم کال. او ابو طالب ته وفد لاړو، هغې کې مایوسه شول، څه کار ونه شو. نو دلته دارالندوه کې جمع شول چې داسې به وکړو، داسې به وکړو، داسې به وکړو. او اوس خو
موسم د حج را روان دی او په هغې کې به دوی خپل کار کوي او نور خلک هم دا نه وي چې بهر نه کوم خلک راځي، لہذا هغه هم زموږ د دې دین نه اړوي او خپل دین ته به یې راګرځي. نو داسې کوو چې پروپیګنډه کوو، دا به ووایو. نو وایي چې نه ته به یو خبره کوې، زه به بله خبره کوم، نو بیا به هم خلک مونږ ته دروغجن ووایي او ده ته به رښتیا ووایي او دی به پیغمبر ګڼي او د دین به تبلیغ. لہذا دی د ولید بن مغیره په صدارت کې دا اجلاس وشو په دارالندوه کې په مکه کې. په هغې کې دی ویل چې په یو خبره اتفاق پکار دی، په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې نبي علیه السلام جادوګر دی. نعوذ بالله، نبي علیه السلام جادوګر دی. بس ټولو په دې باندې آمنا وسلم نه وویل او د حج کافرې چې راځي مکې ته داخلېږي د هغې نه وړاندې په لارو به ورسره دوی ملاقاتونه کوي او وایي چې ګوره دلته یو کس پیدا شوی دی او هغه ځان ته نبي وایي او هغه وایي چې تاسو په غلطه باندې دا بتپرستي پرېږدئ، د یو الله عبادت طرف ته راشئ. عجیب د الله جل شانه هغه تکویني نظام چې د هغې په تجسس نور هم پیدا کېدلو. بهر نه چې کوم خلک به راتلل بیت الله شریف ته د حج په موقع باندې، نو د هغې تجسس به نو چې دا څوک دی چې ووینو لږې مونږ هم به وو. او د نبي علیه السلام ملاقات داسې و او مجلس داسې و، بس چې چا به وکړه به دغه شو. نو هغې هم دغسې نبوت ته او نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره چې وابسته کېدل او نږدې به راتلل، الله جل شانه مشرف به اسلام کول. په دې کې یو سړی دی چې هغه زماد نوم دی، زماد بن ثعلبه یا دا بضم الضاد دی، زماد بن ثعلبه رضی الله عنه. دا سړی د سحر علاج به د کولو ډېر ماهر و په دې کې. نو ده ویل چې یاره داسې ده، نو زه ورځم چې دا کیسه هم ختمه شي، چې دا کوم اختلاف او کوم مسله پیدا ده هغه به ختمه شي او سړی به روغ شي. دا سحر به دې نه لرې کړم چې هغه ورغلی نو د هغې په ځای د خپل کفر علاج وکړو، د نبي علیه السلام په غلامۍ کې شامل شو. کفار لګیا دي په دې کې هم ناکام شول. دارالندوه کې د ولید بن مغیره په صدارت کې دا اجلاس کړی او چې څوک راځي، لہذا د نبي علیه السلام محنت رنګ راوړي. عتبه ته اوس لګیا دي چې په کومې طریقې باندې مونږ لګام ورکړو، دی بطل ته دی رجل ته څنګه منې کړو. نو نبي علیه السلام ته مختلفې دمکینې ورکړي، د مرګ هیلې وکړي، قسمه قسم تکلیفونه دومره تنګ کړل چې نبي علیه السلام په خپل اصحابو باندې وویلېدو، هغوی ته د هجرت حکم کو یو ځل او په دویم ځل حبشې ته خلک. نو دې ویل چې راشه یو بله لار به اختیار کړو. په دې ټولو کې خو ناکام شو. دې ځل عتبه مخې ته نو عتبه نبي علیه السلام ته د مصلحت په بنیاد راغلو چې زه خیرخواهي لټوم او خپل ځان د نبي علیه السلام خیرخوا ظاهروي. نو نبي علیه السلام ته یو وراره ته په مونږ کې د ټولو نه عزتداره سړی د خاندان په اعتبار سره ته چې په کوم مقام باندې مونږ د هغې نه واقف یو، ستا چې کوم شان دی کومه مرتبه دی. دغه بدل شو. دې نه مخکې د قتل منسوبي او قسمه قسم تکلیفونه اوس بلکل
مجلس بدل کوئی تاسو خپل قوم ته نږدې داسې خبر راوړې ده چې هغه زموږ په منځ کې تفریق اچوي. اولی تعریف وکړو، اوس په نرمه لهجه اختیار کړه، لینت او رخوت او نبی علیہ السلام سره ډېر په نرمه باندې لګیا دی او وایي ګوره تا موږ ته کمه که نه وویل، ته څومره معزز سړی د خاندان په اعتبار سره څومره د شان والی، تا ګوره موږ ته کمه که نه وویل، موږ نه دې داسې خبره راوړې ده چې موږ کې تفریقه اچوي، او ګوره تا زموږ خدایانو ته هم بد ویل او تا زموږ آبا او اجداد ته هم بد ویل او هغې ته دې بېدینه مو ویلې. ګوره وراره زما خبره غور سره واوره، ګوره وراره زما خبره غور سره واوره، زه تا ته څو تجاویز در کوم شاید چې هغې باندې ستا دپاره قابل قبول وي او په هغې باندې اتفاق وکړي او دا اختلاف ختم شي. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ابو ولید وایه او اسمعو وایه. نو عتبه وویلې چې وراره د ټوله معامله چې کومه تا راوړې ده که د دې نه ستا مقصود مال وي نو په عربو کې چې څومره مال دی ټول به درته جمع کړم او تا به یې مالک کړم. دا کومه خبره چې تا راوړې ده د نبوت خبره، دا ستا د دین خبره، دا ستا د یو الله خبره، که چېرې دې نه دې مقصود مال وي نو خو ما ته ووایه دا دومره تکلیفونه او دا ستا ملګرو ته چې دا دومره لوی ظلمونه پرې کېږي دا کیسه به ختمه شي او لحاظه زه به درته مال راجمع کړم. امیر ترین سړی به په موږ کې په قریشو کې په مکه کې د تا نه بل څوک نه د ټولو نه زیات مالدار به جوړ شي. دویمه خبره، که چېرې سرداري غواړي او دا کومه خبره دې موږ کې شروع کړې ده او دا نوې خبرې دې شروع کړي دي دا دې راوړي دي او دې نه ستا مقصد سرداري وي چې ته سردار جوړ شي یا ته بادشاه جوړ شي، نو که مشري دې مقصد وي نو زموږ د ټولو نه پس ته مشرې یو فیصله به هم ستا نه بغیر نه کېږي. اکه د دوه کسو وي او اکه د قومونو وي د پوره عربو مشر به ته کړي. او یا که تاسو ته څه بیماري وي څه تکلیف وي انتهایی لینت او رخوت او په ژبه کې انتهایی ګولایي او ملایي، که تاسو ته څه تکلیف وي سحر وي در باندې، حالانکه پروپاګانډا یې په خپله کړې وه خو دې نه هم دا پته لګي چې دوی خپله په شک کې وي. نو که داسې څه سحر وي څه جنات وي څه اثر وي نو موږ به ستا علاج وکړو او څومره چې موږ نه کېدی شي تا ته به علاج کوي. نو چې کله عتبه د خپلو خبرو نه فارغ شو نو نبي علیه السلام وفرمیل چې ای ابا ولید ته فارغ شوې؟ ما وویل او چې زه د خبرو نه فارغ شوم. نبي علیه السلام وفرمیل چې ښه اوس زما واوره. نو ابو ولید وایي جی اورم وایي جی. نبی علیہ السلام د سورې حامیم سجده تلاوت شروع کو. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. نبی علیہ السلام چې کله د حامیم سجده په دې تنزیل من الرحمن الرحیم دی آیت ته ورسېدو نو نبی علیہ السلام سجده وکړه. بیا دی ابو ولید ته مخاطب شو چې ما څه اورول غوښتل امې تا ته واورول.
استا کار دی ته پوه شه استا کار ته پوه شه او ستا کار عتبه فوراً پاڅېدلی او رالی د مشرکانو نږدې نو چې دا مشرکان ټول په انتظار وو چې به څنګه راځي عتبه انتهایي یو د روب او د دبدبې والا سړی و سردار نو اهل مجلس وویل چې په کوم مخ باندې تللی اوس هغه اثرات نه راوړي متغیر دی بدل شوی دی نو هغه رالی او کېناستو خلکو دې تپوس وکړو څه خبره دی نو ابو ولید وایي چې خبره خو دا ده چې داسې کلام ما نه دی اورېدلی کم کلام بخدا داسې کلام ما کله نه دی اورېدلی په خدای قسم نه هغه شعر دی نه هغه جادو دی نه هغه کهانت دی ای قریش زما خبره واورئ او زما دا خبره ومنئ دې معامله کې ګوتې مه وهئ بس پرېږدئ په خپل حال باندې محمد صلی الله علیه وسلم پرېږدئ نو خدای قسم میں نے جو اس کا قول سنا ہے اس سے ضرور کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا ضرور بدن سر وہ زبردست واقعہ دا وسرګند کیږي د پرېږدي په خپل حال باندې کچري د عربو چا د قتل کو نو ستاسو کار به د نورو په ذریعې سره وشي بهر کې خلکو ورته وویل چې ابو ولید ته خلکو یا شو چې دا څه په خدای قسم تم د هغه په جادو کې راغلی هغه جادو کې تم راغلی عتبه وویل چې نه زما رایه دغه ده چې څه ټیک وو اما تاسو ته وویل باقي ستاسو مرضي چې څه کول غواړئ هغه وکړئ دومره یو لوی سردار یې ورته ولېږلو بیا هم ناکام شو اوس نور د مذاکراتو کوششونه شروع کړل او په هغې باندې نه کېږي یو کیسه داسې نبي علیه السلام طواف کوي اسود بن مطلب ولید بن مغیره امیه بن خلف عاش بن وائل سخت د نبي علیه السلام دشمنانو دا په مطاف کې موجود دي او نبی علیه السلام مخاطب کو داسې وکړو چې یو کال به مونږ ستا د خدای عبادت کو یو کال ته زموږ د خدای عبادت کوه یا دا دی چې داسې وکړه چې ته زموږ د معبودانو عبادت کوه او مونږ به ستاسو د معبود او ستاسو د خدای عبادت به مونږ کوو په دې باندې الله جل شانه سورة الکافرون نازل کو قل یا ایها الکافرون نو لکم دینکم ولی دین ما د پاره ستاسو دین ستاسو دپاره ستاسو دین الغرض دی د هرې لارې نه مایوسه شول او قسمه قسم محنتونه او لارې حربې دا استعمال کی خو ولې یو هم کارګر ثابت نشوه او یو خبرې هم نبی پاک صلی الله علیه وسلم د خپل مشن نه د خپل کار نه یو انچ هم رستو نه او نبی علیه السلام په مخکې باندې تلو اوس یو ډېر لوی شی هغه راوړي چې هغه معاشرتي بایکاټ دی او هغه شعب ابي طالب کې تر 3 کالو پورې نبی علیه السلام محصور کړی دی داسې چې خوراک سکاک نکاح بیا هر چیز نه بایکاټ او دا ورځې تاسو ووایئ چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به دا څومره په تکلیف باندې د نبی علیه السلام اصحابو به څومره په تکلیف باندې دا تېر کړي او د دې مقصد هم بنیادي دا و چې د خلکو سره د میل میلاپ نه د ملاقات نه نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام اصحاب بیا الله جل شانه اوس معجزات ظاهري او دا دی چې د دې معاشرتي بایکاټ ټایم لږ زیات شو ان شاء الله دا به بیا ووایو
پرون سبق پاتې شوی و. وصلی الله تعالی علی خیر